اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. او څنګه له مینولو ښې ښاد او آباد او امید لرم چې ښه به یې او خوشحاله او په عزت به یې او الله یې ښه ساته او ښه ورځ او شپې غواړو ستاسو دپاره او نیک خواهشات او ډېرې پیرزونې او ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده او دا ډېر ورځې هم ملاقات هم نه وشوی په سوشل میډیاو. بل هغه مقام داسې کله نه کله هغه ایشوز داسې راشي چې یاره په هغې باندې بحث کول غواړي خبره چې ده هغه مطلب دا د هایلایټ کول غواړي او په دې ذریعه سره زه خو دا نننۍ کومه ویډیو چې ده او موږ طرفه او د خپل خاندان د طرفه زمونږ څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ د وکیل صاحب پیروشاه خان شهید چې کوم شهادت هغه واقعه راغلې وه دا تېرې دوه درې ورځې مخکې نو او ضروري وګڼله چې یاره کم از کم خلک چې زمونږ د لاسنیوي له رالو چې په هغې کې کوم عام زمونږ قوم دی د سوات کم زمونږ خپل خلک دی زمونږ کم یار دوست دي او هغه راله او د پاکستان آرمي خصوصي طور شکریه ادا کوو راله او په دې غم کې کېناسته او زمونږ غم غلطول چې دي هغې کې زمونږ سره لکه زمونږ غم شهید له ورکو او کوم عزت ورکو کوم د پاکستان نورې ادارې چې کومې دي څنګه چې پولیس کردار ادا کو په دې کې او منډه ترړه وکړه څنګه چې د میډیا نمایندګان هغه راغله او بار هغو زموږ سره په دې غم کې شرکت وکړو او داسې که موږ ووایو چې یاره وکلا برادري چې ده هغو لکه راله او بار کېناسته او زمونږ دا غم چې دی نو او کوم سیاسي خلک چې دی کوم غیر سیاسي خلک چې دی زموږ رشته داران دي زموږ یار دوست دي زمونږ د خاندان زما د تره زامنو یا زمونږ چې کوم وروڼه دي نو زه خصوصي طور د دې او شکریه ادا کوم موږ یې دغې چې یاره او بار راغله او هغه زموږ سره کېناسته او هغه موقع غم چې و هغه یې زموږ نه غلط که او هغه یې په موږ باندې سپک که او هغه غم چې دی نو موږ دا یو خبره محسوس کړه چې یاره کوم دا تره چې و زمونږ دا پیروشاه خان شهید چې کوم دی د هغه یو کردار داسې چې کوم په معاشره کې پلی کړی او کوم رول هغه لوبولی او یا زمونږ زمونږ چې کوم باقي د خاندان کوم کسان دي او زه فخر کوم په دې باندې چې یاره زمونږ خاندان په هر وخت کې هغه د اوس نه هغه د صدو کالونه دا زمونږ روایت دی چې یاره د قوم د خدمت لپاره زمونږ خاندان همیشه دوه کسه چې دی نو لکه دا خو په پرڼ باندې لازمي موږ منډه وهو او باقي چې زمونږ د کډې کارونه دي هغه زمونږ سره دي په دې کې خو دا دوه کسه دي همیشه د قوم د خدمت لپاره ورکړي او دا هم تاسو ته پته ده چې یاره زمونږ خاندان چې دا تیر کوم حالات په سوات باندې راغلي دي او دا بد شوي دي نو زه به درته ووایم چې یاره زمونږ د خاندان ډېرې عظیمې قربانۍ دي د امن په ټینګار کې او د پاکستان د فلاح او د بهبود دپاره او د دې خپل قوم د سوکالۍ او خوشحالۍ دپاره چې یاره موږ بې پناه قربانۍ ورکړي دي زموږ خاندان په دې تېر لس اته کاله کې لکه زموږ تاسو ته پته ده چې هغه یو خدایي خدمتګار او هغه چیریټي چلوله او هغه خپل مال چې دی او خپل چې کوم د هغه وسایل دي هغه د الله په لاره کې چې دی نو مطلب دا دی خرچ کړي دي او څنګه شادوران خان شهید چې دی مرني خان لکه په خپل وخت کې او په خپل پیډ د پاکستان او د دې قوم چې دی نو ډېر غټ خدمت کړی دی او دا طاهر خان شهید چې یاره هغه یو نوجوان شهید دی او سلام پیش کوو هغه ته چې زموږ په کډه کې یو بهترین انسان و او یو ډېر عجیبه او یو مخلص سړی د هغه شهادت
نو دا په دې طریقه چې وګورئ نو زمونږ په دې علاقه کې زمونږ خاندان د شهیدانو خاندان دی او حالانکه که تاسو زمونږ کردار ته وګورئ نو دا څومره نومونه چې ما واغسته دا سیاسي او سماجي خلکو او یو سیاسي سماجي سوچ او د یو عام سوچ په منځ کې دې کې ډېر زیات فرق وي چې یاره کله یو سړی د خپل دننه د خپل بچي او خپلو ښځه او مور پلار غم کوي او یو سړی هغه چې یاره هغه لکه هغه د خپلې چاردیوارۍ نه او د خپل کور نه علاوه چې کوم د الله د مخلوق چې کوم د معاشرې خبره ده د هغې سوچ کوي او د هغې د فلاح او بهبود دپاره سوچ کوي نو زه وایم چې په دې کې د ځمکې لکه څنګه چې په یو ځای کې هغه شاعر وایي چې یاره ته د ځان د غم مرې زه د جهان د غمه او وایي زاهده ستا ثواب زما ګناه ته چېرته رسي نو د خدمت خلق لار چې ده او د خدمت چې ده نو لار ده او په دې لاره کې د جان مال قرباني ورکول غواړي او زه دا خبره په دعوه سره کوم چې یاره زمونږ کوم دی هغه زمونږ د خاندان موجودګي چې د په خپل منځ کې هغه چېرته نشي اګنور کولی که د دې علاقې باندې غم راغلی نو انشاءالله چې موږ به ولاړو په هره موقع باندې که د تاڼې د تحصیل خبره نو موږ هم په دې باندې ولاړو په د خپل میدان هغه که د نوجوانانو د کیل کود د ګراوند خبره نو هم موږ ولاړو ترونه مې ولاړې موږ ولاړو او که داسې وګورئ د زندګۍ په هر پیډ کې موږ د خپل قوم سره شانه بشانه او د یو روښانه سوچ سره او د یو ښه نیت سره لکه موږ په هره موقع باندې د هغو نه په څه صورت نه یو شاته شي داسې که تاسو وګورئ نو پاکستان چې کوم زموږ ملک دی د هغې دپاره زموږ د خاندان قربانۍ هغه لکه مطلب دا ده چې ډېرې زیاتې اهم دي او موږ په هره موقع باندې لکه د پاکستان چې کوم زموږ ادارې دي د هغو سره یو مناسب چې کوم د هغو هغه اطاعت او احترام دی نو هغه موږ کړی دی او زه دا ګڼم چې یاره په یوه موقع باندې هم داسې لکه موږ څوک نشي دا کولی چې یاره موږ قانون په خپل لاس کې اخیستی دی خو همیشه چې لکه سړی په علاقه کې خدمت کوي او هغه لکه مطلب دا ده چې سیاست کوي او هغه چیریټي چلی نو دا قسمه واقعیت راځي پکې او زه فخر کوم په دې خبره موږ ته همیشه د غیرت مشرانو موږ چېرته یېرولي نه یو د مرګه لکه څنګه چې تاسو وکړه وکیل صاحب چې یاره هغه د ماښام د مانځه نه راووته په اوداسه کې او الله مې د قسمې چې یوه شپه د جمعې ده او نیمه ورځ د هغه لکه ووته چې په 2 بجې جنازه وه په خدای تعالی مې د قسمې چې ما په خپل لاس باندې زه په خبر کې موجود وم نو د وکیل صاحب نه چې دی نه د هغه نه بلډینګ او هغه یې نه روانه وه ولاړه نه وه وچه نه وه حالانکې داسې یخني چې په دې کې د ژوندي بني ادم وینه دا په وجود کې وچه کي دا د یو شهید پهچان دی او څنګه چې تاسو وکاته چې یاره په سوشل میډیا هغه زموږ قوم څنګه هایلایټ کړی دی د هغه هر پکچر ته هغه په هر پکچر کې چې ده نو دا دی چې دا د هغې روشن ضمیرۍ او د هغې روغ زړه چې دی نه یو علامت و نو موږ سلام پیش کوو شهید ته او موږ فخر کوو په خپلو شهیدانو باندې چې هغو د دې ملک دپاره د خپل جانه کومه قرباني چې ده هغه ورکړې ده او په ډېره سختو کې لکه مطلب دا دی چې په دې ځمکه کې پیروشاه خان او زموږ خاندان چې کوم دی کردار دی او لکه د امن چې کوم دایي مخلوق دی په دې زموږ ازهول زموږ په قوم کې هغو ټولو ته خبره پته ده چې یاره څومره کردار او څومره منډه او څومره روان دي په دې لاره کې برداشت کړی دی هغه صرف او صرف د دې لپاره چې یاره زموږ دا قوم چې کوم دی دی لکه د دې مسایلو نه الله پاک وباسي او زموږ کوم ملک چې دی چې یاره چونکې تاسو ته پته ده چې په دې تناظر کې به زه دا خبره په دې او اکثر په دې کې منفي خبرې منفي سیټ زه نن د دې نه دا خبره کوم خاص کر خپل خاندان ته او دا خبره کوم چې یاره زموږ د پاکستان چې کومې ادارې دي په هغې باندې زموږ مکمل اعتماد دی او مکمل اعتماد دی زموږ ادارې دي هغه مخلصې دي او زموږ د هغو په کردار یا د هغو په کوششونو باندې څه قسمه شک نشته چې یاره هغه به رول نه پلی کوي او یا به هغو په دې کې څه فیلیر دی بلکې موږ ښه لکه مطمئنه یو
او انتظار کوو د دې خبرې چې یاره کوم مجرمان دي او لکه هغه لکه مطلب دا دی چې لکه خپل دغه ته ورسي. دا ګڼم چې یاره په زندګۍ کې د هر لکه څنګه چې الله تعالی ویلي چې یاره د هر جرم یو خاص د هغې سزا ده. لکه اوس ته چا یو څپېړه ولې نو الله وایي چې ټیک ده ته خپل بدل واله خو یوه څپېړه دا نه چې ته 2 څپېړې ورکې یا لکه ته چا په لوړو والې نو ته هغه هم یو لوړو وا دا نه چې ته په هغه باندې ډس کې او هغه وجنې. نو که په اسلامي تناظر کې تاسو وګورئ نو د هر جرم چې کومه سزا ده هغه ته میلاویږي او میلاوي د ورته پکار دی. که د ژوند د هرې طبقې سړی دی هغه که پتنې زی ما عام سړی ما یا که پتنې یو پولیس والی چې هغه د چا جان ته یا مال ته نقصان ورسوي یا هغه که بل یو ادارې والی یا که آرمي والی یا که سکاوټس والی یا که سیاسي سړی یا که عام زندګۍ کې سړی د انسان خون اجازت الله تعالی هیڅ چاله نه دی ورکړی په شرط دی چې دې انسان د چا جان ته نقصان نه رسولی. نو که هغه زمونږ په هر لیول کې دی خو زه درته دا وایم چې دغه خبره ده موږ به قانون په خپل لاس کې بالکل نه الو نه به داسې خبرې کوو چې د هغې نه بدشګوني جوړه شي او زمونږ چې کوم ملک دی پاکستان دې ته نقصان ورسي. دشمن قوتونه چې دي چې یاره هغې د شي په انتظار دي چې دا خلک لکه تباه شي. لکه څنګه تاسو ته پته ده یو قوم چېرته نه تباه کېږي هغه تباه هله شي چې هغه په خپل منځ کې په تصادم باندې ورشي نو د هغو وسایل او د هغو طاقت په یو بل باندې صرف شي او دشمن ته د هغو د وهلو هیڅ لکه ضرورت پاتې نه شي. نو په دې تناظر کې زه دا وایم چې چونکې په ټول قام باندې راغلی ده او دا هم تاسو ته پته ده چې دا وجه څه ده چې یاره دا ډی ګوډی په دې قوم کې راغلی دی چې چېرته کې د خدای تعالی ملکونه دي راغلي په افغانستان کې ناست دي او هغه ګریډ گیم شروع دی او موږ د بده مرغه په دې خطه کې د بین الاقوامي مفاد په مخ کې ناسو. لازمي خبره ده چې یاره زموږ ملک ته هغې سره افیکټډ دی د دهشتګردۍ چې یاره دا کم لهرونه تاسو ته پته ده او څنګه لکه دا هم یو کوشش روان دی چې یاره زموږ ادارې چې دي د هغو یو بدنامي جوړه کړي زموږ مخې ته او یا لکه موږ په یو بل باندې بدګمانه کړي. نو زه دا وایم چې بیسي خبر د دې خبرې یو ضرورت چې څنګه لکه د افضل خان شهید یا د پیروزشاه خان شهید کوم میشن و د امن دپاره چې کومه منډه وه د دې ملک د سوکالۍ دپاره د دې قوم د بهترۍ دپاره کومه منډه ده کوم میشن چې و هغه میشن نو هغه موږ جاري وساتو. نو انشاءالله زه لوس کوم د خپل قوم سره او انشاءالله چې موږ به د دې خپل خاندان لکه تاسو ته پته ده اوس زموږ چې دی نو زما سره لکه اوس زموږ سره موږ په دې ورپسې وو په مشرانو زه په دې کډه کې لکه حنیف خان دی یا زموږ لاندې کومه طبقهداره روانه ده نو موږ به دا ټرین کوو او دې له به د انسانیت د خدمت چې کوم ټریننګ دی هغه به ورله ورکوو انشاءالله چې دا خاندان که موږ مړه شو بالفرض داسې یو صورتحال راشي ځکه چې مرو به او ساخو چا ایښودی نه دی او بل په دې لاره کې یره کېږي نه لکه که اوس یو سړی وایي چې یاره دا به موږ د مرګ یېرېږو نو بالکل نه د مرګه به نه یېرېږو او زه په دې خپل خاندان باندې فخر کوم چې زموږ دا مشران چې کوم شهیدان دي یا د دې نه کوم مخکې دي هغو چېرته موږ ته یې دې دغه نه دی ښولی چې که په تاسو باندې داسې د مرګ یېره راشي نو چې تاسو د خپل دین او د خپل پښتو نه ونه وړئ او همیشه چې دی د دې قوم د سوکالۍ دپاره به موږ سوچ کوو چې یاره زموږ د قوم چې کومې شخړې دي او د دې شخړو نه به موږ په څه طریقه باندې خلاصو نو دا موږ خلاصولی شو. نو انشاءالله چې دا کوم زموږ شهیدان دي او د دې قربانۍ به نه هېروو که خیري د دې میشن به نه هېروو او زمونږ چې کوم ادارې دي هغې ادارو باندې زمونږ اعتماد دی او هغې ادارو ته زمونږ غوږ دی او بالکل تپوس به لازمي کوو چې د چا ذمهواري ده اوس لکه کوم ډپارټمنټ دی پولیس باندې موږ نشو شک کولی د هغې وجه دا ده چې چونکې زمونږ په دا کیسونه چې کوم دي په دې کې تحقیق روان دی او لکه لازمي به یې کوي او موږ به یې دې باقاعده طور د هغو نه تپوس هم کوو د اوسه پورې چې هغو کوم کردار ادا کړه نو لکه هغې کې موږ ته داسې یو صورتحال نه ښکارېږي چې یاره دی سستی کوي یا څه کوي. باقي موږ به خپل یو تپوس چې کوم سیاسي او زموږ عیني لارې دي په هغې باندې به ضرور کوو چې یاره چونکې موږ په دې ملک کې
د چا د څه قسمه لکه د جاني نقصان ونه شي. زه په دې خپل قوم باندې چې چونکې زما قام دی په دې کې موږ ډېر تاوان وکړو. تاسو ته پته ده چې په تېرو کلونو کې زمونږ چې دا کوم خاندانونه دي زمونږ سره، زمونږ د باقي کلي دي، زمونږ ډیری ده، یا زمونږ د بنډېګانې دي، او یا زمونږ ننګولۍ ده، یا زمونږ د مامډېرۍ چې کوم زمونږ مشرانو کومې قربانۍ ورکړې، داسې د کانجو چې کوم زمونږ د قام خلک دی، که زه د هر چا پردن نوم عالمه نو زمانه به سیر شي او هغه به ښه او یا کوم شهیدان زمونږ د بابوزو خلکو ورکړو یا د شامیزو د شموزو کوم خلک چې زمونږ دی په حیثیت قام د سوات خلکو چې کومې قربانۍ مشرانو ورکړې، کوم چې رایل فیملی ورکړې، نو دا ټولې قربانۍ چې دي دا به یو رنګ راوړي انشاءالله. او تبا قوم او غرب قوم هغه ده چې هغه د خپلو شهیدانو میشن چې دی هغه پرېږدي او کوم د خپلو مشرانو لار پرېږدي. نو موږ به د خپلې لارې د دې سره به انشاءالله مضبوط ولاړو. که خیري د الله په نسبت به زموږ کوششونه دی چې موږ د انسانیت په بنیاد باندې چې په هغې کې د څه قسمه موږ د چا د قام، د چا د ژبې، د چا د پارټۍ، د چا د مسلک خاطر ونه کړو، د په نوم باندې موږ خدمت وکړو. او یو ریکویسټ چې هغه زه د خپل طرفه لکه مطلب دا دی چې د خپل قام ته کوم چې د خدای په خاطر کو او ډېر ښکلی قام یو او زما د خدای په نوم قسم چې زه د دنیا په ګوټ کې ګرځم نو داسې د غم خادی او داسې تکړه، داسې پوهه، داسې عزتمن خلک هغه ما چرته نه لیدلي، انتهایی طور مضبوط خلک دی. نو زه یو ریکویسټ دا کوم چې موږ لږ د دې تقسیم در تقسیم د دې مرحلاتو نه وځو او موږ خپل اصل چې کوم قومیز زموږ بنیاد دی چې یاره موږ یو مسلمانان یو او موږ یو پښتانه یو، الحمدلله زموږ د دنیا رښتې دي، موږ یو سواتیان یو او یو پاکستانیان یو، دا زموږ رښتې دي. موږ راولټو په ځای د دې چې موږ د یوې پارټۍ په سر باندې یو بل سره غم خادي کوو یا د بلې پارټۍ په سر، نو دې شیزونه موږ کمزوري کړو. که موږ په مسلکونو کې تقسیم شو او موږ په خیلونو کې په وړو خیلونو کې تقسیم شو او موږ په بابوزو او نیک خیل کې تقسیم شو او موږ په میاو په مولا کې تقسیم شو یا په تور او په سپین کې تقسیم شو، نو زما دې په خدای قسم چې لکه په حیثیت قام چې لکه کوم موږ د دې قوم دپاره د ترقۍ او یا د هغې شي کوم چې زه زمونږ د مشرانو کوم میشن دی د هغې د تکمیل دپاره پکار دا ده چې په حیثیت قام موږ راپورته شو، موږ یو بل له عزت ورکړو، موږ یو بل ته درانه شو، موږ یو بل ته په درانه باندې غږ وکړو. ځکه د پښتو متل دی وایي چې په کور سپک شي نه هغه قوم په سارا باندې ورک شي. نو چې موږ کله یو بل ته په قام باندې او دغه خلک یو دغه 15 کاله زندګي ده په بیا لکه مطلب دا موږ به کله یو بل له لاس ورکو. نو چې کوم یو لوز دی کوم یو لاپه ده انشاءالله زما د خپل قوم سره ده، موږ به د پاکستان دپاره کار کوو او موږ به چېرته د منفي پروپیګنډې یا د غیر سیاسي او جمهوري لار د هغې به موږ مطلب دا د حمایت نه کوو، په سیاسي لارو باندې د هر چا نه تپوس به کوو که خیري، او نه به د مرګ پروا کوو، نه به د جیلونو پروا کوو، نه به د تاوان پروا کوو. موږ به خپله خبره پر امنه طریقه سره چې د قوم هره یو مسله ده به موږ کوو او لکه مطلب دا ده چې به موږ نه پرېږدو، ځکه چې د کمزوري اواز او د ظلم خلاف اواز دا زموږ د زندګۍ میشن دی. نو زه د خپل قام ته دا یو ریکویسټ کوم د خپل ورورولۍ، د خپل نیکپخیلۍ، د خپل پښتونولۍ او د خپل مسلمانۍ او پاکستانیت چې یاره موږ دا رشتې خپلې کړو او په دې باندې لکه موږ د یو بل سپورټ وکړو او موږ په دې معاشره کې یو بل د ورورولۍ د بحاب د دې دریو خبرو ګارنټي ورکړو. نو زه درته په لوز سره وایم چې زموږ د اډي ګوډي دا کوم حالات چې دی دا به الله پاک لازمي په موږ باندې برابر کړي. ځکه چې روح نن تاسو وکړه زموږ دا غم چې دی الله یو ښاد او آباد ساته د سوات خلک او خصوصي طور چې څومره د پاکستان خلک زموږ سره چا په ټلیفون باندې رابطه ونیوه څوک براه راست سره الله هر څه چې دي نو موږ سره کېناسته زموږ غم غلط کو موږ به دغه څیزو به هر څه نه ماوره د دریو شیزونو به موږ یو بل چې یاره زموږ به حیثیت قام چې کوم رسول الله مبارک موږ له په اخري چې کوم دغه خطبه په کې موږ له دا میسج راکړی دی چې ای مسلمانانو ستاسو جان مال او عزت چې دی دا د یو بل سره د دې حرمت حرام دی او دا ستاسو د یو بل سره امانت دی. نو که موږ نن دغه درې شیزونه دا درې خبرې دا درې بنیادي رشتې چې دي چې یاره موږ به حیثیت قام
دا ووایو چې به د یو بل جان مال ته به چېرته نقصان نه رسو. دا به موږ د الله په مخ کې د یو بل سره واده کوو او موږ به د یو بل په رزق په تالي کې به خپه نږدو، د چا مال ته به نقصان نه رسو. دا به موږ یو لوز کوو د دې قوم سره. او بل چې یاره د دې عزت چې دی هغه عزت چې دی نو هغه به موږ هغې ته نقصان نه رسو. دا یو لوز به کوو. د دې دا ده چې دا نه چې یاره موږ به دې ته نقصان نه رسو. ځای که زه دا ووایم چې د یو موږ جان مال او عزت چې دی دا زموږ د یو بل سره امانت دی او که دې ته یو سړی په غلطه طریقه باندې نقصان رسوي نو موږ به د دغې خپل رور سره ولاړ یو او مطلب دا ده چې د هغه د جان مال او عزت تحفظ طاقت سره چې اجتماعي دی او دا به حیثیت قام زموږ سره د یو بل امانت دی. نو چې کله موږ د یو بل پوشپناه جوړ شو، موږ د یو بل محافظ جوړ شو، نو زه درته یم چې موږ یو خلک یو. زموږ 1000 رشتې او د ټولو نه غټه رشته چې ده هغه زموږ د قاموالۍ، زموږ د رورولۍ، زموږ د پښتونولۍ رشته ده. موږ پښتانه یو که په دې خوا او شاکلو کې هر ځای زموږ یوازې زولي ده، که د کانجو خلک دی، که د بانډۍ دی، که د ډیرۍ دی. او زما د خدای په نوم قسمي چې زه د دغې خپل قوم عزت چې دی هغه زه خپل عزت ګڼم. او الحمدلله چې زمونږ نو سره لوز دی چې د دې قوم جان مال او عزت ته به موږ نقصان نه رسو او دغه لوز هر سړی د یو بل سره وکوي. نو انشاءالله تعالی ځایم چې دا حالات په موږ باندې که موږ یې ښه نه کړو خو د الله هغه رحمتونه چې دي هغه ضرور په موږ باندې کېږي. ځکه چې هغه قومونه الله پاک چېرته نښه کوي چې د هغوی یو بل ته په ړه کې خیرې پراته وي. موږ له پکار ده چې خپل نیتونه پاکو. دا چې کوم حالات دي نن په موږ باندې الله تعالی دې چېرته په چا باندې رانولي زموږ یې د ملا تیر او لکه موږ نن په داسې حالات باندې چې زموږ دماغ کار نه کوي چې یاره موږ سره څه وشو او چا وکړو. ځکه چې زما خو چې څومره یاد دي زموږ نیکونو موږ ته دښمني نه راپرېښودې. هغو په دې علاقه کې د خدمت، په دې علاقه کې د ډوډۍ، د هغو د حجرې، د هغو د سیاست، د هغو د غم خادۍ خبرې وې او یو غټ طاقت او الله پاک دې د خاورو سره وبخي چې موږ ته ډېره ښه لار پرېښودې ده، د محبت لارې راته پرېښودې ده، رشتې راته پرېښودې دي. د هر کله زموږ رشته دار دی، دا خلک زموږ خپل دی. نو موږ په داسې یو صورتحال کې راغلي یو چې موږ ته د خپل دښمن تعین په دې وجه نه کېږي چې موږ څوک د چا د مرګ تابع نه راکړی. موږ په دې حالات عادتونه او دا کېږي نو زه وایم چې دا زما نقصان زموږ هم دی. زموږ خو د ملا تیر پې ماتېږي خو دا د قام نقصان دی، بلکې دا د پاکستان نقصان دی. ولې زموږ ډیرې چلیږي، زموږ وسایل خرچه کېږي، زموږ ګاډي ځغلي. موږ خو الحمدلله دا په خپلو وسایلو باندې کوو. د قوم لوټلی مال زموږ سره یو پیسه نشته او نه موږ د غلا دپاره چې دی نه دا خدمت کوو. که زما د تره زامن دي که موږ یو د هغوی مالونه موږ ته ښه معلوم دي او خپل یو سړی لګی نو هغه لکه چېرته کې په دې علاقه کې هر څه ثابتېدی شو او موږ د خپل قوم نه ځکه چې موږ دا کار د غلا دپاره کوو نو موږ دا کار داسې کوو چې یاره د دې اخري اینډ چې دی موږ په هغې کې د الله رضا غواړو چې موږ په زندګۍ کې به هم الله تعالی په موږ باندې خپل رحم او فضل کوي او د مرګ نه بعد چې کوم د هغه وسیع تر زندګي ده په هغې کې به موږ له د هغې هغه چې کوم سیله ده د خدمت هغه نه هغه به راکوي او د خدمت ته کول الله په در کې معلوم دی چې د هغه بالکل نه دی. ځکه چې رسول الله مبارک د خولې حدیث دی چې په خدمت پسې د یو قدم اغستو 3 خندقه سړی د دوزخ نه لرې کوي او د یو خندق په منځ کې 50,000 نوري سال دا برق اس چې لګاتار منډه وهي دغه لار ده په یو قدم. نو چې په خدمت پسې ته او ته پسې 3 قدمه والې او ته پسې 4 قدمه والې او ته پسې کیلومیټر لار وې نه هغه شی کوم ځای ته رسي. موږ هم د دې خدمت په لار کې الله ته د رسېدو دپاره دا یو وسیله جوړه کړې ده. څوک به په عبادت کوي، څوک په سخاوت کوي، څوک په خیرات کوي. موږ وایو الله پاکه ستا په محبت کې ستا د مخلوق دپاره محبت زموږ په زړه کې په دې کې چې دی نه موږ الله تعالی ته رسېده غواړو او دا بالکل صراط مستقیم دی په بنیاد باندې خدمت. نو د وکیل صاحب زمونږ د پیروشاه خان شهید او د افضل خان شهید او د شادوران خان او طاهر خان شهید او خانګل شهید او څومره چې زمونږ د کډې شهیدان دي هغه د خدمت په لار کې هغه شهیدان شوي دي او زمونږ دا یقین دی چې د هغو به د الله په در کې وسیع تر درجاتي او الله دې نور هم اوچت کړي
او الله دې په دې ځمکه باندې ډېر په امن راولي او دې خپلو کوم وروڼه چې زمونږ د نیکپخیل دي خصوصا د سوات دی او د پاکستان دي زه به دې ته ووایم چې د نن نه کیدای شي دا خبره زما په چا باندې بده ولګي خو چونکې زما زړه دی او دغه وکم مطلب لکه یو خپل یو پیشکش چې دی هغه لکه پیش کم او په ځان به بده بالکل نه لګوي ځکه د هر سړي خپل اوپینین دی یو شي مطابق او په اظهار رای باندې څه قسمه پابندي نشته زه دا وایم چې کوم زمونږ خپرونه دي او هغه تللی دي د دې معاشرې نه او هغه بې ځایه دي او څه دلته دي او مونږ یو په بدخوایۍ باندې یو قوم ځای کړی نو چې مونږ د الله په خاطر باندې هغه نیلسن منډیلا چې کله 40 سال بعد د جیل راووت نو هغه دوه خبرې وکړې چې بول جاو اور معاف کرو مطلب دا دی معاف داسې لار ده معافي او داسې لار ده دا د زندګۍ لار ده جرګه د زندګۍ لار ده جرګه مونږ ته الله تعالی ښوولې جرګه د الله طرفه ده که په یو ځای کې 30 لکه خلک او 1 لاک پکې مړه او 29 لاک پاتې نو هغه 29 لاک په د خپلې زندګۍ لار جرګه جوړوي جرګه به کوي نو زندګي به کوي که په دې 30 لاک کې 5 لاک مړه شي دا 5 لاک کسانو د مرګ نه بعد 25 لاک کسان چې دي هغه د خپلې زندګۍ یو لار جوړوي او کینی به او خبر او که په دې 30 لاک کې دا 25 لاک مړه شي او 5 لاک پاتې شي نو دا 5 لاک په هم دغه لار چې کوم د ژوندون لار ده کومه د زندګۍ لار ده کومه صراط مستقیم ده کومه د روغ جوړې لار ده هم دغه لار به خپلو نو لکه زندګي به کوو او که نه داسې د هغې زندګۍ لکه مقصد داسې یو جوړ شي چې یاره په هغې کې د هر سړي دپاره ځکه خاطره داسې ده زموږ ورورولي ده کوم دا ناراض خلک چې وو یا دا ناراض خلک چې دي یا په دې جنګ کې د یو سیټ دی او که د بل سیټ خلک دی موږ ټول دواړه ډلې د دې علاقې بچي یو موږ دواړه ډلې د علاقې خلک یو او زما په نس زه یو سیاسي ورکر یم نو ماته د الله تعالی هغه نظام هغه دغه معلوم دی چې څنګه زمونږ برابري الله پاک ویلی رسول الله مبارک ویلی چې د تور په سپین او د دنګ په چیت او د خان په غریب او د غریب په میا او د میا په مولا د څه قسمه برتري نشتی ما سوا د دې نه چې یاره سړی څومره تقوادار دی نو هم دغسې چې د هغې د برابرۍ یوه تله ایښودی چې د تور او د سپین او د دنګ او د چیت تله یوه ده وزن یو دی هم دغسې رهایشي چې کوم حقوق دي په یو معاشره کې هغه لکه مطلب دا دی چې زموږ مساوي دي برابر دي چاته دا حق حاصل نه دی چې یو سړی جبرن د معاشرې نه وباسي لکه زموږ په کلي کې یا په یو معاشره کې یا په دې نیکپخیل کې د یو سړي 1 روپۍ جایداد دی او بل په پردي کوارټر کې ناست دی خو رهایشي حقوق د الله په نس او د ریاست پاکستان په نس باندې دواړو مساوي دي نه د دې یو حق شته چې د چا جان مال او عزت ته نقصان ورسوي او نه د دې بل شته چې یاره د دې بل ورسوي خو څنګه چې عزت یو دی په هغې کې تور او سپین نشتي څنګه چې پښتو یوه ده په هغې کې دا نشتي چې د چا پټۍ ډېر وي د پښتو غټه ده او که د چا شلتالان او جایداد نه نو د پښتو نشتي نه دا د خدای په نسبت څومره چې چا پښتو پالو کوله ځکه پښتو خو یوه ژبه نه ده او نه پښتو په ویلو سره کېږي د پښتو خو خپل میرټ دی خپل د هغې لپاره اقدامات دي خپل کارونه به ته کوې نو پښتو به پوره کېږي نو پکار ده چې یاره موږ د نام نهاد د کشرۍ مشرۍ په دې مال او په بساط او په ګاډو او د جایداد او د دې نه دا میرټ وباسو دا میرټ خو د خدمت میرټ دی د پښتو میرټ خو د غیرت میرټ دی د پښتو میرټ دا چې ته به ډوډۍ ورکوې د هغې میرټ دی د پښتو چې یاره ته به قرباني کوې د خپل قام دپاره ته به لکه په ننګ او په غیرت کې به ته لکه مخکې کېږې ته به لکه په قربانۍ او احسار مسلمانۍ کې په یو مخکې کېږې ته به په جرګه کې مخکې ځې ته به قوم ته قدم پرېږدې نه لکه ته به د پښتو میرټ پوره کړې نو پښتو خو په ویلو سره نه ده نو دا ده چې یاره د سړي 10 کناله جایداد دی د بل 10 زره دی نه غټ پښتون دی او دا کچ دی هم دغسې رهایشي حقوق زموږ برابر دي خواست کومه چې یاره کوم زمونږ وروڼه دي او څومره چې موږ به حیثیت قام لګیا یو او موږ پښتانه یو او موږ سوچ کوو د هر یو جدا جدا سوچ دی د یو طبقې دپاره خو موږ له پکار ده چې په اختلاف کېدی شي لکه مسلکي اختلاف کېدی شي سیاسي اختلاف کېدی شي مذهبي اختلاف کېدی شي قومي اختلاف کېدی شي دا مطلب دا نه ده چې ته یو انسان مطلب دا ده چې هغه دیوال تاړم کې او دویمه خبره زه دا کوم په دې باندې ما ډېر وهل هم خوړلي خو زما د خولې نه راوځي بل سالفاظ نه بغیر د دې نه
چې زه په دې خپله زندګۍ کې د یو روغې جوړې او د زندګۍ یو خبره اوس سیاسي ورکر یم. ما ته دا پته ده چې د هر څومره شخړې نه بعد، د هر څومره جنگ نه بعد، د هر څومره خفګان نه بعد موږ چې څومره مړه شو او باقي پاتې شو، هغه باقي به کښېني او ځان له به د زندګۍ یوه لار ګورو. نو زه ریکویسټ کوم، مۍ ګڼئ بده، مۍ ګڼئ زما ټول عزیز ولي ده او ټول زه ستاسو د خپو خاورې یو ډېر کمزوره انسان یم په دې خپله پښتونولۍ کې. خو الحمدلله چې د هغې پښتو د خاطره او څو پیرې د مرګ خولې له هم تلی ما، خو په پښتو مې کمپرومایز نه کړی. پښتانه یو، پښتو به وایو، پښتو به کوو. هغه پښتو به را سره خلک په انډیا کې هم مني او په امریکا کې به هم مني او بې پښتو خبره را سره څوک په نیکپخیل کې هم نه مني او په پاکستان کې د سره هم نه مني. نو زه دا وایم چې د خدای په خاطر کوي او دا خاطر به په الله، ځکه چې په هغې جان به الله پاک یو آواز وکړي چې هغه کسان راپاسئ چې په ما یې راړولي ده او زما سره یې حق دی. نو داسې وایي چې خلک به پیغمبرانو ته کاته شروع کړي، پیغمبران به انکاري شي چې موږ په دې میرټ کې نه یو. نو بیا به شهداو ته وګورو، نو هغه به مو چې موږ نه یو. نو دغسې الله پاک به وایي چې هغه کسان راپاسئ چا چې په دنیا کې ما ول حق ورکړی، لکه هغه یو تازه یو څپېړه چې وولم نو مال الله د حق راکړی چې د یو څپېړه ووه، خو که زه معاف کړم دا سړی نو الله وایي ستا یې عوض زما سره شته چې به دله زه په داسې ورځ درکړم چې تا ته به ضرورت وي. نو هغه ورځ به صحیح د ټولو حساب کتاب نه مخکې الله تعالی په دغه سړي باندې غږ کوي چې خپل حق د الله دپاره یو انسان ته دې ته پرېښودی. نو موږ دا وایو چې ټولو ته ونه کړي. زموږ خاندان ته وګوره، شهیدان یې ورکړو، د شهیدانو کډه ده، موږ جیلونه تېر کړي، ته ما جیل تېر کړی، خو زه هغه خپل نه ده بلکې زه به د خپل قوم د جرګې او د خپل ملک د بهترۍ دپاره زه 10 جیلونه چې دی معاف کوم، زه به معاف کوم. زما چې څومره هم تمام شي زه به معاف کوم. ولې چې زه نه معاف کوم نو چا ته به یې معاف کوم؟ خو زما قوم دی، زما ملک دی، هغې ته به معاف کوم. اوس زه خو د هندوستان سره نشم کېناستی چې د هغو سره خپل معاملات برابر کړم. زه خو به په پاکستان د نه د خپل رور عزیز سره کېنم، د خپل پاکستاني سره به کېنم. د بل د کور زمونږ دپاره افغانستان څه سوچ کوي یا زمونږ دپاره اسرائیل څه سوچ کوي یا زمونږ دپاره بل ملک څه سوچ کوي. موږ به د خپل قوم سوچ کوو، موږ به د خپل ملک سوچ کوو چې یاره موږ خپل مسایل چې کوم اډی ګوډی زمونږ راغلي دي نو دا په قومونو کې راځي. یورپ ته تاسو وګورئ، د سوونو کالو د جنګونو او د خانه جنګونو علاوه هغه راووته او یو زندګي چې ده هغو چې کومه د جرګې لار خپله کړه او هغه شی وکړو نو ترقي وکړه راووته. نو موږ به څنګه کېږو؟ الله پاک موږ ته صراط مستقیم څه ښوولی او موږ ته د جرګې لار ښوولی. نو موږ له پکار دي چې که زموږ خپرونه دي هغه چې کوم بهر تللی دي موږ د خپل ملک ته هم خواست کوو، د خپل ملک ادارو ته هم خواست کوو، خاص کر عمران خان ته چې یاره د انصاف حکومت دی او هغه لوس کړو چې دا اډی ګوډی به برابر کړو. نو دا اډی ګوډی داسې به برابرېږي چې روه زه خو لکه نور شی یم، زه خو به پاکې خبرې په دې کوم. که څوک رانه خفه کېږي الله دې چېرته خفه نه کړي چې زه په دې دنیا کې څه کوم. نو زما هم د ورځې د تېرېدو مقصد دی چې د ورځې په ماښام کې زه دا سوچ وکړم چې ما د چا زړه نه یې خفه کړی، نو زه په دغه ورځ باندې وګڼم چې یاره زه زما ورځ بچ لاړه. باقي مونځونه او دسونه دا خو دی چې د الله حق ته ادا کېږي نو غني دی او عظیم ذات دی او عظیم صفات او کبیر شان دی او جلیل القدر او عظیم البرهان دی. نو مطلب دا ده چې هغه د هغه حق موږ نشو ادا کولی. په عباداتو پورې واته نه کېږي زموږ یقین. وجه څه ده؟ رسول الله مبارک ویلي چې په معاملاتو په عباداتو باندې پورې واته شو زه نشم پورې واته. په عباداتو د پورې واته بالکل د پورې واته کوشش نه کوم. موږ به الله تعالی ته صرف د دې خپل زړه دننه چې زموږ کم نیت دی چې الله پاکه ما ستا مخلوق ته چېرته زړه نه وګنده کړی او ستا د ذات او ستا چې ستا نایب دی او تا نایب پیدا کړی دی، خپل نایب دی په دې دنیا کې ګرځولی دی، اشرف المخلوق دی ګرځولی دی. نو تا چې کومه د محبت لار ښودلې ده د هغې محبت چې دی نه هغه به زه ستا د ذات دپاره د دې انسان سره محبت کومه. نو لکه زه به د الله پاک چې کوم دغه دی هغه کم حق دی هغه به ادا کېږي، په عبادت باندې نه کېږي. نو موږ له د خپل قام سوچ پکار دی، موږ له د معافۍ یوه لار پکار ده. پښتو خو په جرګه پښتو دی جانانه، جرګه د معافۍ نوم د زړګیا چې په انتهایي پیار او محبت سره زندګي چې کومه ده زموږ ډېره زیاته محدود ده، ډېره زیاته محدود ده. نو زه دا وایم چې یاره موږ په دې کې یو بل ته زړونه سپین کړو. نو الله پاک په لازمي خبره دا ده
چې به په موږ باندې به رحم لازمي کوي، په دې ملک په دې خاوره به لازمي خپل رحمتونه وری. ولې د الله پاک امداد چې دی د روغو خلکو سره چې کوم روغ زړه خلک والا خلک دی نه ده. تاسو به دغه اورېدلی او صورت دی انما الاعمال بالنیات. الله پاک چې دی نه هغه په نیتونو باندې فیصله کوي. نو روح زه درته وایم چې موږ له بحیثیت قام دا آواز اوچتول پکار دی. عام خلک دا آواز اوچت کوي، عام خلک دې طرف ته مخه کوي، ځکه چې که ستا ټارګېټ ستا صحیح و هغه هغې طرف ته دې مخ کړه. لکه اوس زه ځم پېښور ته، مقصد مې هلته دی او ناسته کالام په ګاډي کې ما سوالونه کوم چې الله ما پېښور ته ورسوي، ما پېښور ته. زه خو پېښور ته نشم رسېدی، زه باقي کالام ته رسم چې څومره هم زه دواګانې کوم رسم به کالام ته. خو که زه د پېښور په لار کې کېنم او په ټانګه کې هم ناست یم نو ټارګېټ صحیح دی، که زه ډېر لیټ ورسم خو مقصد چې دی به زما پوره شي. او که زه کالام ته ځم او په جاز کې هم ځم نو هغه مقصد خو زما هلته چونکې دی نه څه به پوره شي. نو زما مقصد دا دی چې زما نه بلکل چې ګوره پړه کې دا رانه ولی. زه یو عام سړی یم، عام انسان، زه نه میا یم نه مولا یم او نه لکه مطلب دا دی پښتون یم. زه یو عام سړی یم. زه چې څه یم هغه تاسو وینئ. ځکه ځان ته مولا ویم خو چې تاسو مولا نه یې نو هغه زه مولا نه یم. که زه ځان ته ویم چې یاره زه میا یم یا چې ښه سړی یم نو که زه ښه سړی نه یم او ځان ته ویم نو چې تر څو پورې تاسو صحیح نه یقه شی بئ نو زه عام سړی یم. او ما خو تاسو ته ووایي چې د محبت کومه لار ده. ځکه چې الله تعالی وایي کله دوه مسلمانان د یو بل سره میلاو شي په محبت سره او تر څو پورې چې د دې د یو بل نه جدایښت کېږي لکه هغه په مخه دخا کوي نو د دواړو د بخښنې چې دی نه لکه ما هغه مې بخلي دواړه مسلمانان. نو محبت چې دی دا بیسس دی دا چې دا کائنات په څه باندې پروت دی د هغې بنیاد کې چې دی نه هغه الله پاک محبت چې دی نه هغه یې دی. او امن سب کې لیے موږ دا نه وایو چې د چا په مړي دی امن قایم شي، یا دې پکې یو مړ کړي نو ابل دې ووایي چې زه امن راولم، یا دې پکې بل وجني نو ابل دې ووایي چې زه امن راولم. رور د چا په مړي سره امن نه راځي. امن سب کې لیے، سب کی بلا سب کی خیر. دا یو آواز به کوو مخلوقه نه خلاصېږو به. او یقین وکړه چې موږ ته دا کم دوک او دا کم درد را ورسید نو موږ وایو چې خدای پاک دې زموږ پاکستان نه هېڅ چا ته دې الله پاک ونه رسوي. ځکه چې په دې الله په نیز باندې درته دا یم چې زه ډېر زیات او زموږ خاندان چې دی د هغې خفګان بیا زموږ هغه یتیمان چې دي موږ ته ناست دي د الله په نوم مې د قسمي چې جړه راشي چې یاره موږ هغه خپلو یتیمانو له څه جواب ورکړو. لکه هغه خو ناست دي او لکه موږ خو آیا لکه څه کولی شو یار په یو ړانده معامله کې چې دومره غټ نقصانات وکړو، نقصانات او ازاله په صدو د مشرانو نه خلاص کړو او موږ یې د هغې پوهه خلکو نه خلاص کړو چا چې موږ ته لار ښووه. او الله پاک دې چرته کې د یو قوم سره داسې ونه کړي. او دا بس انتهایی طور لکه دلبرداشته ما دا خبرې وکړې. د امن کم غږ چې دی وروڼو دا بچوتو د امن په لار کې چې کوم ځای کې موږ له شهادت راته او هر ځای کې ورته تیار یو. زما دې د خدای په نوم قسمي د نن او د اوس نه ورته تیار یم. غږ به د څه کوو امن سب کې لیے امن سره د چا په مړي سره نه چې یو سړی و چې دا پلانې به پکې وجنم نو امن به راځي. بلکل به نه راځي. ګوره جانانه د چا په مړي سره ګوره امن نشي راتلی. امن به ورکې که خیراتي و که مالدار و که میا و که مولا و. دا خبره واورئ ګوره مخلوقه پاکستانیانو امن به په امن سره راځي. د امن خبرې به په خپل کور دننه کوو چې هره طبقه ده زر پیرې که څوک پې خفه کېږي دې پې خفه شي. ها که مړی کړی و د چای غلا کړې وه څه بل نقصان یې کړی و نو هغه که ګیریا د زمانې که خان او که ملک او که میا او که مولا او که پکې بل څه چې تاوان یې وکړو د تاوان مناسب به هغه ته د هغې سزا میلاویږي. سټیټ دی او که د سټیټ نه خلاص شي نو د الله تعالی د عدالت خدای نشي خلاصېدی چې زه بې ګناه مړی وکړم. اوس یو سړي مړی نه دی کړی او زه دی مړ کړم خو ما د یو سړي خون په سر راواغست که نه. مطلب د یو انسان بې ګناه وژل د پوره انسانیت قتل دی. چونکې د بل د پالیسۍ ښکار شوي وو د خدای تعالی شیطانان چې څومره دین راغلي په افغانستان کې ناست دي یا لکه د دنیا شیطانان د خپلو حرامیتوب د هغې ډالرو سره او د هغې وسایلو سره زموږ په 60 تر 13 کالو ناست دي
او دا غریب پښتون قوم دی موږ یې پیدا کړو چېرته چې سازش دی ریمنډی وس ونیوی شو ګلبوشن یادې ونیوی شو په سونو ایجنټان د دغه ملکونو ونیوی شو په ټارګټ کلینګ کې ملوث دي په دماکو کې ملوث دي دغه شیطانان چې دي په خپل شیطانت باندې دیزې ته رسېدلي دي نو په خپل منځ کې به موږ اتفاق او اتحاد جوړو نو لکه دغه خلک په پکې پیژندل کېږي که زه په خپل قوم باندې لکه مطلب دا دی بې اعتمادۍ ما او زما قوم په بې اعتمادۍ سره خو څه نه کېږي قسم په د پلار او د زوی په منځ کې راله نو هغه پلاروالي او زویوالي چې دی نو هغه نه پاتې کېږي رورولي نه پاتې کېږي زموږ بنیاد چې دی نو هغه به د محبت او د اعتماد په بنیاد باندې د آواز اوچت کوي د امن آواز اوچت کوي د جرګې آواز اوچت کوي د روغې آواز اوچت کوي هغه خلکو ته هم خواست وکړئ یروه د خدای او د پیغمبر جوړی ته وګورئ نور خلر شي بس کوي وبخئ زندگی ده ډېر خلکو ته خواست کوي یار یا لکه د خدای قرآن ته وګورئ یار تاسو خلر شي د امن خبرې شروع کړئ امن شروع کړئ الله به د باندې امن راولي محبت شروع کړئ الله به د باندې محبت په یو الله په زړونو کې واچي د نفرت خبرې پرېږدئ د دلالۍ خبرې به پرېږدو د شیطانۍ خبرې چې موږ یو بل بې عزته کړو د چا د مخې شیطانۍ وکړو او زما د شیطاني او د غلط بیانۍ د وجې یو سړی هغه لکه مطلب دا ده چې د هغه جان ته نقصان ورسي چې ما غلط بیاني کړي او یا هغه په کې راشي یا هغه د ملک ادارې چې دي نه هغو ته څه تکلیف ورسي او هغه خلک راولګي او د دغې دروغو بیان په وجه چې هغه بیان دروغ شی او ادارې رالې او هغه یو کس خامخا به انټروګیټ کوي یا به تپوس خپل کوي او هغه ته تکلیف ورسېده او خفه شو موږ چېرته دا نه غواړو چې د قوم د ادارو او د قوم په منځ کې دې څه بې اعتمادي پیدا شي او یا دې د خلکو په خپلو ادارو باندې یقین اوچت شي ولې چې په ادارو د یقین اوچت شو خو خپله تباهي دې وکړه چېرته به ځو پاکستان نه علاوه لار د چا سره بله کومه ده بهترین ملک دی دا شیطانان چې نور راغلي دلته خو هېڅ نه دا څه چې رالی شیطانانو سره راله نو د بهر په سازش باندې پوه شئ په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد چې نه په خپلو صفونو کې پیدا کړی چېرته شیطان نشئ معلومولی په خپل منځ کې ودرېږئ بحیثیت قوم ودرېږئ او دا درې خبرې د یو بل سره امانت والی چې بحیثیت قام بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستان زمونږ جان مال او عزت چې دی دا د یو بل سره محفوظ دی او دا امانت زه ګڼم د خپل ځان چې زه په کوم ځای کې زما د قوم په دې دریو خبرو باندې راله زما د خدای په نوم قسم یې زه به د خپل سر پروا نه کوم د هغې د بچاو به کوشش کوم چې څه مې په وس کې دا زما ایمان دی چې زه به د خپل قوم جان مال او عزت ته په خپله خو سوال نه پیدا کېږي زه نقصان ورسوم که بل چا رسونو زه به د هغه حفاظت په خپل جان مال او عزت سره کوم زه به قرباني کوم د خپل رور عزیز هغه بچ کوم د محبت خبرې شروع کړئ ورونو د خدای په خاطر د پیار خبرې شروع کړئ د پاکستانیت خبرې شروع کړئ او مطلب دا د محبت پیدا کړئ او هغه قوتونه را مخکې شئ کوم چې د امن ملګري هغه خلک شاته کوي څوک چې شیطانت خبرې کوي په منځ کې ستاسو موږ په صفونو کې څوک د نفرت خبرې کوي څوک چې د پاکستان خلاف خبرې کوي دغه خلک د خپلو منځونو نه وباسئ ښه خلک را مخکې شئ تکړه خلک را مخکې شئ موږ یو درېیمه طبقه عام خلک یو یار موږ به د یوې ډلې ملګري نه یو یا به د بلې ډلې ملګري نه یو موږ به د خپل قوم ملګري یو به د خپل ملک ملګري یو به د روغې خبرې ملګري یو زموږ یو موقف خو شته که نه یار موږ خو جنګ نه غوره کوم دي د جنګ د ملګرو لپاره زما د محبت یو پیغام دی ډېر نقصانات شو په الله مې د قسم ډېر نقصانات شو ناقابل تلافي نقصانات شو بس دی لکه نور دا قوم پټ کولی نه شي د محبت خبرې پکار دي د محبت د روغې خبرې پکار دي امن په امن سره د چا په مرګ سره نه چې یا یوه ډله وایي دا پلانې پکې وژنم امن به شي یا دا بل وایي چې پلانې وژنم امن به شي یو قوم الله ختموي انسان نشي ختمولی که نه وګوره دنیا تاریخونه وګورئ دنیا پسې راغستې ده چې یاره زه به یو قوم یو نسل به ختم کړم چېرته نشي که نه بني اسرائیل به ختم و د دې جنکۍ به یې پرېښودې او هلکان به یې قتلول ډېر قومونو باندې وس شوی اهل بیت چې کوم دي د امام علي مقام په نسل باندې وسو شو ختم نه شو سادات دا دی بیا هم د رسول الله مبارک خام دی ژوندي دي دلته شته خبره دی مقصد د دې خبرې طبقه نه ختمېږي محبت خبرې شروع
د پیار خبرې شروع کړي، د رورولۍ خبرې شروع کړي. د رورولۍ لاندې چې یو سړي ته د رور وي چې بای ته زما رور یې، د دې مطلب دا دی ستا جان مال او عزت د هغې نه ګوره ما ته زما نه ګوره تا ته خطره نشته، ستا جان مال او عزت زما سره امانت دي، نو زموږ رورولي ده. رورولي پکار ده، یووالی پکار ده، پښتو پکار ده، پاکستانیت د پاکستان جنډه اوچتول پکار دي. دا ډېر بهترین ملک دی. د ادارو او قوم په منځ کې به چېرته نفرت نه پیدا کوو چې زه یو داسې رول پلی کړم چې زه یو غلط بیاني وکړم او زما ادارې د پولیس یا بله هغه راشي او هغه خبره انټروګیټ کوي، پاکې چاته درد ورسي او د هغه د سټیټ نه چې دی نه ګیلې پیدا شي یا د ادارې نه ګیلې پیدا شي، نو موږ چې د دې اپریشن او دې خبرو مخالفت کوو، وجه صرف دا وه چې زما کوم پاکستانی قوم چې دی د چېرته د خپلې ادارې نه ګیله پیدا نه شي. موږ به چېرته کې د جنګ حمایت په چېرته نه کوو، په 200 کاله کې نه کوو، په خپل ملک دننه خو د سره نه کوو. نو موږ او تاسو میل کې به د محبت خبره شروع کوو، دا به اوچتو، د محبت سندره به وایو، د محبت د پاکستانیت ټپه به کوو، د هغې سندره به وایو. نو موږ به یو قوم کېږو او موږ به ترقي کوو. الله یو ښاد او آباد ساته. خبرې مې اوږدې شوې، پړه مې ډېر څه دي، خو د خپل قوم او د خپل ملک په وسیع تر مفادو کې چې دی زه هغه نشم کولی. ولې ابه په دې وخت کې څوک بل شان والي، حالانکې زموږ چې کومه خبره مې نو هغه به د قوم د پیدي انشاءالله موږ به دا کوشش کوو. زموږ وسایل به زموږ د ملک د بهترۍ دپاره لګي. موږ به منفي سوچ نه پیدا کوو، نو منفي سوچ کوو. څومره چې زموږ سیاست دی انشاءالله ابه د ورورولۍ په بنیادي، ابه د برابرۍ په بنیادي، ابه د مسلمانیت د پښتونولۍ او د پاکستانیت په بنیاد به د دې ځای نه به وتي انشاءالله. زما خپل قوم ته د محبت درخواست دی، محبت پکو، محبت په د انسانیت سره کوو، خپل ملک سره به کوو، وضو به یې د شخړې نه او خپرونه هغو ته زما خصوصي خواست دی، زما رونه دي د هر ځای چې دي او زموږ ورته هم خپته ده چې انشاءالله داسې یوه خبره یو کردار به نه هلته ادا کړی او نه بدلته. لکه یو سړی به پرې ټول پاکستان کې دا ووایي چې موږ چې د پاکستان د ادارو غلط استعمال کړی نه، سوال نه پیدا کېږي. دومره وخوت زموږ د کامجو تاڼه ده، هغې نه راواله ریکارډ بل ځای راواله، موږ په دې علاقه کې آرمي ناسته ده. الحمدلله موږ به کوشش دا کړی چې د ادارو د ملک او د قوم په منځ کې د یو پول کردار ادا کړو، د یو برج کردار ادا کړو. نو موږ به د غلط سړي مرسته نه کوو، د محبت پرچار به کوو. دا شهیدان زمونږ شهید پیروزشاه خان ته وګوره، ما دې په خدای قسم یې د شهادت نه وروسته هم یعنې دنیا له خاندي هغه خندا کمه چې د هغه په زندګۍ کې د هغه سټایل و، هغه خندا یې د شهادت نه بعد ده. عظیم انسان و، ورته سلام پیش کوو، الله یې درجات بلند کړي، فخر کوو په هغه باندې. داسې مشرانو داسې لار موږ ته پرېښوده چې د یرې لار نه ده، پکې د مرګ یره نشته، او سیاست او کوم د خدمت لار چې ده په دې کې هسې هم سر موږ د ځانه 2 فوټه مخکې اخیستی او په دې خبرو یقین دی و خیری و شری من الله تعالی والبعث بعد الموت، چې د انسان د ذاته علاوه د الله تعالی د ذاته تا د چانه د خیر او د شر توقع کول دا د شرک سره تابع دي. یاره موږ د شرک سره تابع ګڼو، ولې زموږ به دا چې د الله تعالی د ذاته ما سوا موږ ته څوک شر رسولی شي نه نشي رسولی، او دا زموږ عقیده ده. دا انشاءالله خپل عقیده او خپل ایمان چې دی دا به مضبوط ساتو. ډېره مننه، ښاد او آباد اوسئ او د الله په در کې د خپلو شهیدانو زموږ د سوات چې څومره شهیدان دي، د پاکستان چې څومره شهیدان شوي، که هغه د آرمي شهیدان دي، که هغه د مجاهدینو شهیدان دي، که هغه نور پولیس شهیدان دي، که هغه د میډیا شهیدان دي، که هغه سرکاري شهیدان دي، د موږ سیاسي په هغه ادارو شهیدان دي، نو موږ د هغو د ایصال ثواب دپاره د الله په در کې د هغو درجات بلند غواړو او سلام پیش کوو هغه شهیدانو ته چې هغو په دې ملک کې د امن د ټینګار دپاره یو خپل د جان هغه نذرانه ورکړه او هغه کوم شعر دی که نه، شهید کی جو موت ہے
و قوم کی حیات ہے. نو هغه د انسان د قوم زندگی ده. د شهید چې کوم هغه مرګ دی هغه د انسانیت هغه زندگی ده. هغه د یو یخ باشعوره او باعزت او د غیرتمن قوم دپاره یو زندگی ده، یو مشالره ده. نو چرته کې زموږ د شهیدانو قربانۍ یېرې نه کوي او انشاءالله چې د هغو میشن چې دی مړ چرته نه دی، کټ کېدی نه شي. موږ پسې ولاړو، هغه میشن به رواني. زما پسې به زما بچی را رواني، ما به ورته د قوم د خدمت لار ښولي او انشاءالله د هغې نه هم بعد په دې ډي ان اے کې زما پلار یو معمار قوم او زه د خدمت په لنډ کې، زما زوی به د خدمت په لنډ کې په بل ډي ان اے کې او په بل شکل کې یې به هم د قوم د خدمت او د انسانیت د بهبود او د فلاح په لار کې. نو الله یو ښاد او آباد ساته او ډېره مننه. انشاءالله ملاقات به کوو که خیري. زما ناره زما پرچار هېر نه کوي. د محبت ضرورت دی، د یو بل سره مینه وکئ، محبت وکئ. زندګي ډېره کمه ده. د پاکستان او د خپل ایمان او پښتو سره محبت وکئ. ډېره مننه. ښاد او آباد اوسئ. پاکستان زنده‌باد.